ګوره چې ټولو لویه خبره خو پکې لیکلې نه ده چې په دې یو کال کې د صوبې وزیر اعلی کم کمال کړی دی د پښتونخوا په تاریخ کې مخکې یو وزیر اعلی هم نه کړی ځکه چې 2 ځله تللی دی او 2 ځله راتښتېدلی په باچا خان مرکز کې پر اتاق باندې ستړي مات شوي یم و د خپل رب نه ورته دعا کوم چې د دغو د نن شمولیت چې کوم دی الله تعالی دې د عوامي نیشنل پارټۍ دپاره د پښتنې سیمې دپاره د دغه وطن دپاره د امن ذریعه وګرځوي د مور په بچي باندې دومره کور شوی و چې د یهودو او د نصاراو نه فنډونه راغلي وو و د زرګاو پیسو کې سوشل میډیا نه خلک کېنولي وو و د مور بچي به یې عمل کول دا چې د دین په نومه باندې چا استعمال کړي خلک هم معلوم دي و د نیازي په نومه باندې چې استعمال کړلو هغه خلک هم معلوم دي څه په دې وطن کې څلورم ورور یم زه چغې وایم چې ورور مې د پنجابي بچي د خولې نوړی دی د پنجابي د بچي نصیب شي د سیندي بچي د خولې نوړی دی د سیندي بچي نصیب شي د بلوچ بچي د خولې نوړی دی د بلوچ د بچي نصیب شي زما دا ولې ماله نه راکې دلته به نعمتونه دیږي نو زما کره به بارود رالېږي زما کره به دهشتګرد رالېږي نن د خیبر په ضلع کې یو تاریخي شمولیت وشو یو تاریخي فیصله وشوه او د هغې دپاره تاسو ټول د مبارکۍ او د شاباشۍ حقدار یې مبارک هم شه شاباش افرین تاسو هغه وی چې د پاکستان سره د ټولو لوی دښمني چې کومه ده او میر جعفر او میر صادق چې کوم دی نو دا خو باجواد اولې پوره کوشش وکړه هر به استعمال کړه چې عاصم منیر آرمی چیف را شي زما پښتانه اسلام آباد ته بوزي او زما پښتنو ته وایي چې زم د اسټابلیشمنټ د غلامۍ نه آزادوم را پاسې ما سره داسې نه کوي نو زما پښتون اسلام آباد ته بوزي او په خپله روغه جوړه کړي پښتون زین پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ زین پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ پس له مرګه چې مې زنه په خاصه وتړئ دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندی پاتې شي خازې د قبر ته مې توره او نیزه وتړئ که په ژوندون مې پوره نه شو ته ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه وتړئ